الله رب العزت او قرآن او نبی علیہ السلام په احادیثو کې د مز ډیر زیات تاکید فرمایلی ډیر زیات تاکید قرآن کې یو ځل نه دو ځل نه لس ځله نه په سونو ځله الله تعالی د مز حکم کړی دی اسه کڅوک استاد خپل شاګرد ته یا پلار خپل زوی ته او یا افسر خپل یا مالک خپل غلام خادم ته نوکر ته د یو کار حکم وکي چې دا کار وکا او هغه اونکی هغه کار نو مالک خفشي پلار د زوی نه خفشي استاد شاګرد او که بیا اونکی نو بیا ورته وسکیږي باقاعده که غلامی نوکری نو د نوکرای نه وبس او دا رنګ که بچي نو را باندې کې په وی وي او که شاګرد نو کلاس نه وبس پدریم ځن نشي برداشت کول نشي برداشت کول نو الله رب العزت مونږ ته یو ځل نه دو ځل نه په سونو ځله حکم کړی دی او چې بیا بنده نه کوي دا مونځ نو الله به څومره جلال کې راضي وي سړی خپله د دې اندازه ولګي خو الله رب العزت ډېر رحیم او کریم ذات دی د دومره په سونو ځله وینا نه باوجود حکم نه باوجود که بیا د موږ ټیم راشي او الله وویني زما د بندگان او په غفلت کې پراته دي نو الله رب العزت خپل بندگانو ته حکم کوي چې یو کس منتخب کوي چې هغه ودرېږي او اعلان وکړي باقاعده د خلکو ته چې او راشي الله چې کوم مستاسو باندې فرض کړی دی او بار بار تاسو ته داغه حکم کړی دی داغه فریضه وخراله حي علی الصلاه حي علی الفلاح الله تعالی باقاعده حکم کوي بندګان چې تاسو به 15 وخته یو نماینده مقرر کوي زموږ طرف چې هغه د خلک ما طرف ته راوړي اعلان ورته چې الله طرف ته ورشي مز طرف ته ورشي مز راشي کامیابی طرف ته راشي نو که تاسو خیال کړئ دا روزم د الله حکم دی الله فرض کړی دی قرآن کې حکم کړی نبی علیہ السلام په حدیثو کې تاکید کړ او د روزې د پاره اعلان نه کیږي او دا رنګ د حج د پاره اعلان نه کیږي شریعت طرف نه حکم نه دی چې اعلانونه وکوي او د کار د پاره اعلان مشروع نه دی بس قرآن حدیث کې حکم راغلی دی بس کې خو د مز داسې یو اهمه فریضه ده چې باقاعده د دې حکم رااله وخت رااله حکم شوی دی وخت رااله نو شریعت طرف نه حکم داده چې تاسو اعلان کوئ 15 وخت زما د بندګان ما طرف ته بیا د الله نماینده ودرېږي په اوچت اواز سره خلک الله طرف ته راوبلي د مز نمخ کې او بیا چې کله مز ودرېږي انو بیا الله تعالی فرمایي که اوس هم څوک غافلی دل لا نه دی راغلی بیا ورته یو کس خیر دی ووایي د نیت تړلو نه مخکې بیا ورته ووایي اواز قد قامت الصلاه قد اله مز د نه ودرېده چا اوس خو راشه که مز ودرېده نو بیا عین د مز ودرېدو په مخکې وخت کې ورته هم وایي شابه بیا یې لږ راوبلې راتیزې کوي ما طرف چې مز د نه ودرېده ګورې کامیابی طرف ته راشي شب دینه د مز د اهمیت پته لګي او بل چې ماشوم بچی لا نابالغ دی نو دی مکلف نه دی دنه د
د زکات مطالبه نشته ده، د حج مطالبه نه نشته ده، د روزه مطالبه نه نشته ده، خو نابالغ ده، لا بچی ده، د مز مطالبه نه بیا مشته ده، د مز مطالبه نشته ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، بل اولاد ته د مز حکم کوي چې دای د وو کالو شي په مز ودرو، او کدلسو کالو شي مز نه کوي وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، او کومز نه کوي او د لسو کالو شو موز نه کوي انو بیا وهي باقاعده سزا ولور، نو د خو مکلف هم نه دی، دا ولې ته مطالبه کیږي او سزا ورکول کی، دا دې د پاره چې د بلوغت نه مخکې دا حکم ډیر زیات ضروری دی او ډیر اهم دی، دا موزه چې دینه مخکې دا عادت جوړ شي، د موز د پابندۍ او عادت جوړ شي.